یو ځل بیا ښه راغلاست قدرمنو لیدونکو ژوند سهار خپرونه ګورئ په ژوندۍ بڼه باندې نعت شریف مو ولیده واورېده د ژوندون راډیو نه هم په ژوندۍ بڼه باندې اورئ او د ژوندون تلویزیون نه ګورئ خپرونه ستاسو خپرونه ده لیدونکو اوس تاسو راسره میلمه دی په خپرونه کې خپل میلمه ته ښه راغلاست ویو الله دې وکړي چې ښکلی سهار به پیل کړی وي غیرت صاحب په خیر راغلی خپرونه ته ژوندون سهار ته هر کله راشئ کور مو ودان زم د ژوندون راډیو ټلویزیون ډیرو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم د یو ښه او نیکمرغه سهار پیرزویانه ورته وړاندې مننه آباد اوسئ خوشحاله اوسئ چې راغلی خپرونه ته او خپرونه به لا ښایسته کیږي کور مو آباد اوسئ ملګرو ملتونو او لوی هیوادونو هر وخت د بشري مرستو غږ اوچت کړی دی او ټینګار پرې کوي چې خو په عمل کې اقدامات ډیر کمزوري دي موضوع داسې ده چې دغه ملګري ملتونه یا نور د بشري مرستو اړوند کوم سازمانونه چې په نړیواله سطحه باندې جوړ شوي دي اصلا د دوی بنیاد یا د دوی ګټې یا د دوی هغه د جوړښت تاریخچې ته که موږ وګورو هغه د څو هیوادونو د ګټو په خاطر جوړ شوي هغه ته د بشري سازمانونو نړیوال سازمانونه موږ نسو ویلی چون په افغانستان کې له دغه ناورین رامنځته کېدو مخکې دوی هغه خپل کوم هغه اړین اقدامات چې باید په افغانستان کې کړي وای دلته د خوارځواکۍ سره یا د ماشومانو د روزنې په خاطر یا د تعلیمي ډګر د غښتلتوب په خاطر یا دا ډول د نورو موضوعاتو په خاطر نو هغه یې ونه شوی کولی نو په اوس وخت کې چې دوی د بشري مرستو اعلان په نړیوالو هیوادو وکړی یا دوی خپلې وعدې کړي دي نو زما له نظره دا هماغه تېرې تاریخچې ته ورګرځي نو ښه دا ده چې دغو غولونکو وعدو ته تر هغو وخته لبیک ونه وایي تر څو چې په عمل کې نه ثابت شوي کور آباد خوشحاله اوسئ نړیوالو ټولنې یو ځل بیا اخطار ورکړی دی چې په را روان ژمی کې افغانستان کې بشري ناورین سره مخ کیږي او په یو سروې کې ویل شوي چې 4 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ دي څومره د دوی دغه کوم دوی چې سروې کوي دا څومره رښتینې دي زما له نظره دا یو دروغجن اټکال سوی ده چون د دغې بدمرغې جګړې د 40 کلنې جګړې بیا د دغو وروستیو 2 لسیزو د جګړو هغه قرباني شوو کورنیو ته که وګورو نو هغه د دوی والدینو ته نو خورا ډېر ماشومان یتیمان دي تر 4 میلیونه وراخوا اوړي او بل دا موضوع چې ډېری د دغه ماشومانو برخه چې ده ډیر له بد وضعیت له ډیر ناترحم وضعیت له ډیر نادود وضعیت سره مخامخ ده نو زما له نظره دغه اټکل هم دروغجن د دوی په اړه سوی ده ناسم ده خورا زیات ماشومان دلته یتیمان دي خورا زیات ماشومان دلته بې سرپرستان دي خورا زیات ماشومانو ته د ژوند هغه اسانتیاوې چې مثلا په سیمه یا په نړیواله سطحه باندې د ماشومانو لپاره مساعدې شوي دلته په افغانستان کې نشته نو جګړه کې مو ډېره قرباني ورکړې ده یتیم ماشومان ډېر لرو خورا زیات یې لرو او دغه اټکل ناسم ده کور آباد خوشحاله اوسئ قدرمند استاد چې راغلي وئ خپرونې ته ډېری وخت چې یو ملک بشري مرسته کوي نو بیا هغوی سیاسي غوښتنې هم لري دې ته په کوم نظر تاسو دا زما لپاره په نن برنامه کې تر ټولو خوندوره پوښتنه ځکه چې په دې باندې به لږ تفصیلي مو غږېږو اصلا موضوع دا ده چې بشري مرستې یعنې په څه معنا دغه د سقوط وړاندې موږ نظام لاره په څو پیرې دغسې بشري مرستې اعلان شولې داسې نور وعدې وشولې دا اصلا مرستې نه بلکې پورونه دي چې موږ ته نړیوال هیوادونه راکوي او د هرې مرستې بشري مرستې چې دوی ورته وایي د دوی تر شا خورا ډېر بدمرغه لاسونه او بدمرغې موخې شتون لري زما له نظره چې دغو پورو ته یا دغو په تش په نامه بشري مرسته ستاسې د بشري مرستو یادونه باید ونه کړو افغانستان باید که چیرې غواړي په پښو ودرېږي یا له د روان ناورین نه ووځي یا له دې ستونزو او مشکلاتو ووځي اساسي مسله دا ده چې له خپل جیوپولیټیکي جغرافیایي موقعیت نه باید سمه ګټه پورته کړي همدا ډول په نړۍ کې د معدنیاتو په نړۍ کې د نفتو په نړۍ کې د جواهراتو
مرکز ده، بل دا خپله د دغه شتون دلته د افغانستان شتون دلته منځنۍ اسیا ته نږدې همدا ډول د نړۍ د چات یا بام نقطه دغه شی دی چې خورا لویې ګټې لري. نو زما له نظره بشري مرستو ته ډېره اړتیا نه ده. بشري مرستې که څه هم اوس وضعیت وخیم ده، ډېری کارمندانو ته معاشونه نشته، خورا دغه خوراکي توکي پورته تللي دي. دا سمه ده چې د یو وخت لپاره دا وضعیت باید څه ناڅه په بشري مرستو کنټرول سي. ولې اساسي موضوع دا ده چې تر څه وخته پورې موږ دغه کومکونه وغواړو، تر څه وخته دغه نړیوال نوم زموږ د دې ټکي لاندې راسي چې دا اړ هېواد ده، دا محتاج هېواد ده، دا محتاج ملت ده. د افغانستان دغه اقتصادي سروې یا د افغانستان دغه اوسنیو اړتیاو اقتصادي اړتیاو ته که موږ وګورو 18 میلیارده ډالرو ته افغانستان په کال کې ضرورت لري چې د ټولو مامورینو معاشات هم ورکړل سي، خورا ښه ورکړل سي. مثلا که د یو مالي معاش 1000 و هغه 15000 سي یا 10000 سي یا تر دې لوړ سي. همدا ډول د جنګ د لیکو د سربازان، د اردو د تشکیل، د نظامي اسلحو، خورا ټول د افغانستان دغه اړتیاوې ولسي اړتیاوې که موږ وګورو 18 میلیارده ډالرو ته افغانستان ضرورت لري. نو ولې له یو نړیوال هېواد سره ته د افغانستان د کانو د سم استخراج لاسلیک نه کوې؟ که چیرې موږ مساینک او اجګک وباسو، د مساینک د کال 2.5 میلیارده خالصه ګټه ده او شاید اجګک هم تر 5 میلیاردو کم نه وسي. نو که نور د بدخشان جواهراتو نه باسو، د پنجشیر همدا ډول د کټواز نفتونو نه باسو، له دغه سرشارو طبیعي اوبو نه استفاده هم ونه کړو، یوازې همدغه 2 کانونه مو باسو زموږ ټولې اړتیاوې پوره کوي. نو ښه دا ده چې همیشه د بشري مرستو تر نامه لاندې د یو چا اړ واوسو، د یو چا د سیاسي موخو ښکار واوسو. ښه دا ده چې د دوی سره نرمې، متقابلې، پاکې، رڼې، شفافې اړیکې ولرو، اقتصادي تړونونه لاسلیک کړو او دغه بشریت له بنیاده له دې ناورین نه خلاص کړو. بیا داسې څوک ونه اوسي سبا د دغسې یو بدې فاجعې ښکار واوسي. نو زما له نظره بشري مرستې طبعا سیاسي موخې لري او د دغو منځه وړلو په خاطر ښه دا ده چې موږ په خپل کورنۍ اقتصاد باندې تکیه وکړو، د وړو متشبثینو لاس ونیسو، کارخونې او فابریکې دلته جوړې سي. همدا ډول له نړیوالو هېوادو سره د مرستو په جای زموږ د کانونو د سالم استخراج هوکړلیکونه لاسلیک سي او دغه بد ناورین او دغه بد ټکي ته د پای ټکی کېږي. کور آباد خوشحاله اوسئ. اوس چې کومې مرستې راځي لږې خو به راغلې وي، نو افغان حکومت څومره خپل مسؤلیت د بشري مرستو په اړه پر ځای کړی دی؟ تر دې ګړۍ په هغه پیمانه باندې مرستې نه دي راغلي چې د ولس اړتیاوې دې پوره سي. خورا کمې دي، خورا لویې اقتصادي ننګونې دي. شاید تر 96 سلنه همدا اوس ډېر خلک د افغانستان د فقر لاندې ژوند وکړي، هغه قرمز خط چې ورته وایي یا سور خط چې ورته وایي. نو زما له نظره دا هغه مرستې دي چې د دغو خلکو د وضعیتو ته نه رسیږي، دغه بد وضعیت ته په کمه اندازه هم که چیرې راغلي شاید په پلازمینه یا محدودو څو کورنیو ته ورکړل سوي. نو ښه دا ده چې دغه د مرستو لړۍ عادلانه واوسي، سمه واوسي او هغه اړمن کورنۍ، هغه اړمن خلک چې په لومړي قطار کې دي باید لومړی هغو ته ورسېږي. حل لاره یې څه ده؟ پخوا مې یو ځل اشاره وکړله چې د مرستو تر نامو یا د مرستو له کومکونو دغو شیانو نه باید موږ تېر سو. هماغه اقتصادي تړونونه باید ولرو، له نورو هېوادو سره باید زموږ متقابل روابط د دو جانبه ګټو په اساس باندې، نه دا چې د پور یا د نو زما له نظره حل لاره دا ده چې د دغه عموما کې دغه په 3 کټګوریو باندې باید وویشل سي. لومړی هغه وضعیتونه چې ډېر وخیم دي یا مثلا په عامیانه اصطلاح کې ووایي ډوډۍ نه لري، پاکو اوبو ته رسیدګي نسي کوی، کالي نه لري یا د ژمو د سون توکو ته توکي نه لري. نو د هغو لپاره باید یو جدول جوړ سي چې د هغو مشکلات خلاص سي، رفع سي. په 2مه کټګورۍ کې دغه د دولت چې کوم کارمندان دي همدا د کورنیو سرپرستان دي، د دغو دغه اقتصادي وضعیت لپاره باید یو حل لاره وټاکل سي. دریم هغه چې دا اوس کوم په عمله په کار کې دي لګیا دي، مثلا د روغتیا وزارت او معارف او تحصیلات دي، داسې نور وزارتونه دي، دغوی معاشات باید سم ورکړل سي. ولې په ټولو کې که قرضه موږ اخلو یا بشري مرستې موږ ته څوک مشروطې راکوي، نو
د تل د خلاصون په خاطر باندې باید یو داسې تقسیم اوقات یو داسې لوری یو داسې ټارګېټ ولرو چې موږ خپله دغه داخلي تولیدات په پښو ودرو په همدغو مرستو باندې په پښو ودرو ځان او خپله د ټولنې اړتیاوې پوره کړو. تر جاپانه څو لسیزې وړاندې تر جاپانه زموږ وضعیت اوس ترینګړی نه ده. یا کله چې جاپان په چین باندې جګړه وکړله او حیا د ډېرې یا ته د حیواناتو غوښې وخوړل سوې نو تر هغه خو زموږ وضعیت بد نه ده. هغوی د دې په جای چې بشري مرستو ته له نړیوالو پور واخلي په خپلو داخلي تولیداتو تکیه وکړله قرباني یې ورکړله یو بل ته یې لاسونه ورکړله یو بل ودرېدل سره هماغه که چیرې د موسی علیه السلام د قوم هغه پخواني حالات مثلا د دغه موږ ور وګرځو نو موسی علیه السلام ته خدای تعالی وعده ورکړله چې زه به ستا په قوم باندې یو ډېر شدید عذاب راولم. نو موسی علیه السلام دا قوم ته ورته ویل چې تاسې سم صحیح خدای تعالی د ډېر یو پاخه عذاب وعده راکړې ده. نو د دغه موسی علیه السلام قوم د دې په جای چې توبه وباسي یا خدای ته ور وګرځي راجکس وله یو د بل دیوالونه یې ورسوري کړله. وایي که چیرې مشکلات راغله ستونزې راغللې موږ به د همکارۍ په وخت کې یو بل ته لاسونه سره ورکړو. هماغه چې د وخت په تېرېدو خدای تعالی عذاب رانوست. کله چې خدای تعالی موسی علیه السلام خدای تعالی ته رجوع کړه چې د عذاب دې ولې راونه ګرځاو دا وجه چې وه نو ده ورته ویل چې هغه انسانان چې په یو بل باندې رحمیږي زه په هغوی هېڅکله عذاب نه راولم. لکه الله تعالی خپله په قرآن کریم کې ویلي چې کوم قوم د خپل ځان حالات په خپله بدل نه کړي موږ یې نه بدلو. نو نړیوال زموږ حالات نه بدلوي. نړیوال که مرستې هم کوي هغه سیاسي غوښتنې لري هغه مشروطې دي یا د پور په حیث باندې درکوي. راځئ یو بل ته لاسونه ورکړو. د سردار محمد داود خان په وخت کې په افغانستان کې قحطي راغله یوازې د ننګرهار کامه یې په غنمو باندې وکرله ټول افغانستان ته یې غنم ور ورسول یوازې د ننګرهار یوه ولسوالۍ کامه. حال دا چې موږ 80% د دغې خاورې بزګران لرو لا موږ د غنمو د وربشو د جوارو هغه اړتیاوې نه دي پوره کړي. نو دا تر کله تر کومې اندازې تر کومې کچې نو راځئ چې یو بل ته لاسونه ورکړو دا به تر ټولو ښایي. کور آباد مننه استاد چې راغلي وئ. تاسو د ځوانانو په برخه کې هم ډېر کار کړی دی او د ځوانانو په اړه باندې به هم لیدونکو ته معلومات راکوئ. تر اوسه د ځوانانو په برخه کې څومره کار کړی دی؟ 2015 کال نه رادې خوا په مدني برخه کې همدا ډول په ټولنیزو فعالیتو کې همدا ډول په عامه ذهنیت سازۍ کې موږ خورا له ولس سره نږدې پاتې سوي یو. د پوهنتون تر استادۍ تر څنګ ما د ځوانانو په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د سفیر په حیث باندې زه پاتې سوی وم چې خورا د افغانستان ډېرو ولایتو ته مو سفرونه وکړه او هغلته مو د قدر ځوانانو سره نږدې ناستې درلودي. موږ په نړۍ کې دویم ځوان ملت یو چې زموږ د دغې جمع ولس 80% سلنه چې دي ځوانان دي. نو موږ له دوی سره ووایو چې تر کله به زموږ او ستاسې ایثار او قرباني به زموږ او ستاسې مشکلات به موږ او تاسې تېرو. راځئ داسې یو بیکګراونډ جوړ کړو چې سیاست ځوان کړو د سیاست ډګر ځوان واوسي د بشر ته د کار قوه ځوانه واوسي. تر کله دغه زاړه سیاسیون تر کله دغه د جګړې ښکېلې خواوې تر کله دغه د پردیو هیوادو سیاسیون. نو موږ له ځوانانو سره خورا نږدې پاتې سوي یو. دوی خارج ته د ناقانونه تګ په خاطر د مهاجرت په خاطر مو له دوی سره نظریې شریکې کړي دي. همدا ډول د دوی د بشري قوې نه موږ د سمې استفادې رهنمایي کړې. باور وکړئ په افغانستان کې ځوانان 2% اختلاف لري او هغه د دوو خبرو په اساس باندې کولی شي حل کړي. نو که دې ته یو منظم اجنډا ولرو یو منظم لوری ولرو یو منظم دولتي اداره ولرو همدغه ځوانان موږ په ډېر کم وخت کې د نړۍ سره جوګه کوي د پرمختللو هیوادو سره موږ جوګه کوي. نو زما د فعالیتو په اړه که زه درته ووایم د پوهنتون د استادي تر څنګ مو په ځوانانو نړیواله ټولنه کې د افغانستان د سفیر په حیث باندې کار کړی و. همدا ډول زما د اس پی پی سټوډنټ پروموشنز پروګرام چې کوم یو تحصیلي پروګرام د خارج ته د سکالرشپو پروګرام ده تر دې ګړۍ په دې کې ما دنده لرله او خورا د ټولنې هغه بېوزله طبقه هغه وړ ځوانان چې له دولتي سکالرشپو به د فساد یا بل ناورین په واسطه باندې پاتې کېدل هغه موږ خارج ته لیږلي دي او تر دې ګړۍ لا په دغه موضوع کې موږ کار کوو. کور آباد مننه. خوشحاله اوسئ استاد چې راغلي وئ خپرونه ته. یو ځوان څومره مهم دی د یو هیواد لپاره؟
که زه ووایم ځوان هیواد ده، ځوان ملت ده، ځوان اداره ده، ځوان منیجمنټ ده، ځوان حرکت ده، ځوان قوه ده، ځوان احساسات دي، ځوان مینه ده، ځوان عاطفه ده، ځوان یوه سترانګه بشري قوه ده، یوه غښتلې قوه ده. ځوان هر په اصطلاح کې ورته وایي هر شی د ځوان. نو ښه دا ده چې د دغې ځوان استعدادي قوې له دغې بشري قوې له دغې غښتلې قوې د دې په جای چې ناهیلېږو ورته ووایو چې ستاسې تېر تحصیلي نظام په مشکلاتو کې و یا تاسې ناسم فارغ سوي یا دوی باید وهڅو د دوی لاسنیوی باید وکړو. ځوانان کولی شي ملتونه جوړ کړي. همدا د فرانسې انقلاب چا وکړه؟ همدا اوس د کوزې پښتونخوا چیغه چا اوچته کړې؟ ځوانانو اوچته کړې. همدا په جاپان کې د چې نن ایشیا ټایګر ده یو غښتلی هېواد ده، دغه چا سم کړه؟ خو همدې ځوان سم کړه. یعنې ځوان ملتونه جوړوي، ځوان ادارې جوړوي، ځوانان هېوادونه جوړوي. نو ځوان هر شی. مننه. کور آباد، خوشحاله اوسئ. ته یو پوښتنه کې ټول ځواب وویل چې ځکه ډېری ځوانان موږ او تاسو ګورو، ناهیلي دي، سوشل میډیا کې موږ او تاسو د هغې ویډیوګانې ګورو چې موږ هېوادوال چې دلته اوسو ډېرو ته ځورېږو، ډېرو ته کړېږو، ځکه چې یو قاچاقبر یې نیسي او بیا ډېر په بد هغه وضعیت ورسره کوي چې زه دا خبره کومه چې حتی حیوان سره هم څوک دغه شان د وضعیت نه کوي لکه دوی سره چې کېږي. او زموږ او ستاسو هغه افغانان چې په ایران کې میشت دي اوسي دغه حالت نشي لیدلی. هغوی دونه وس هغوی نه لري چې دوی له ځان سره وساتي، خو یو دوه درې ورځې به یې ځان سره وساتي، نور خو په میاشتو څوک له ځان سره نشي ساتلی ځکه چې غیر قانوني ځي. او بیا د دشتو او د مرمیو د ښکار کېږي یا د سمندر د مایانو د ښکار شي. زموږ او ستاسو خویندې میندې خو ډېرې وژړېدلې، نور بس دغه ژړاګانې نور بس دی چې د خپلو بچو او د ورونو په قبرونو باندې نور ونه ژاړي. تلپاتې سوله دې ووسي. کور آباد، خوشحاله اوسئ. قدرمنو استاد چې راغلي وو خپرونې ته، په هېواد کې ځوانانو سرمایه ګذاري څومره مهمه ده؟ په دې باندې د ګرانایي واچي. ما مخکې درته ویل چې 80% سلنه د دې خاورې ځوانان دي او په نړۍ کې موږ دویم ځوان ملت یو. پانګونه یا سرمایه ګذاري پر ځوانانو باندې دا د دولت د لومړیو ارکانو باید ووسي. د تېر نظام د سقوط د عواملو ترڅنګ یو دا و چې که څه هم په اداره کې ځوانانو ته ډېر چانس ورکړه، ولې اساسي موضوع دا وه چې هغه قدرونه، هغه ځوانان چې لاسونه یې تڼاکي سوي دي، د وطنۍ احساس، وطنۍ تجربه، وطنۍ طرحې لري، هغه له هغو نه لرې پاتې شوله. نو که غواړي نوی نظام یا همدا اوسنی حالات له دې بورانه اوس اوسنی وضعیت کنټرول کړو، په ځوانانو باندې باید سرمایه ګذاري وسي، ځوانانو ته باید پاملرنه وسي. د دوی هغه نابغهګان په بښنې سره د دوی هغه نابغهګان، د دوی هغه کدرونه، د دوی هغه د بشري قوې غښتلي برخه دغه به ټول یو صحیح پلانګذاري وسي، یو صحیح لوری باید ورته وټاکل سي. په مختلفو اداراتو، په مختلفو برخو کې باید له دوی نه استفاده وسي. ما مخکې اشاره وکړله چې ځوانان چې دي ملتونه سموي، ځوانان چې دي هېوادونه جوړوي. او که تاسې د دغو غښتلو هېوادو تر شا د پرمختګ عوامل وګورئ نو د هغو سرلاري ځوانان دي. که تاسې د انقلابونو د بریالي کېدو هغه مخینه وګورئ نو سرلاري چې دي ځوانان دي. همدغه موږ او تاسې یو چې د هېواد راتلونکی موږ او تاسې ټاکو، راتلونکي نسل ته موږ او تاسې کار کوو. لوستي موږ یو، د جامع پاک اشر موږ یو، له فساده، له سیاسي اړیکو، له نورو هېوادو سره له بدمرغو روابطو، له دې ټولو شیانو نه پاک یو. نو څنګه په ځوان سرمایه ګذاري ونسي؟ بل اساسي موضوع ده چې هغه ده ځوانان باید خپله داسې یو مفکوره ولري، ځوانان باید خپله داسې یو منظمه اجماع ولري، ځوانان باید خپله داسې یوه ټولنه ولري چې راجګ سي، ولاړ سي، ودرېږي او خپله د خپل حق غوښتنه وکړي، خپله د دغو مشکلاتو د هوارۍ په خاطر باندې یو منظم لوری ولري. نو په ځوانانو سرمایه ګذاري خورا ډېره اړینه ده. کور آباد، خوشحاله اوسئ. تاسو په دې ټولنه کې کار کړی دی د سفیر په حیث باندې، نو په دغه برخه کې د ځوانانو ټولنه در سره کومه مرسته کړې ده؟ نورو ځوانانو ټولنو سره کښېنئ؟
ما وویل چې موږ دغه په عامه اصطلاح یو مدرنیته او یو مدرنیزم ده. مدرنیته عقاید یا مدرنیته نور هغې ته وایي چې د یو ملت معنوي ارزښتو ته وایي او مدرنیزم د یو ملت مادي ارزښتو ته وایي. زموږ د دغو ځوانانو نړیواله ټولنه کې چې کله موږ دنده کوله زموږ اساسي مسؤلیت دا و چې څنګه د دغو ځوانانو ذهنیتونه دې ته اماده کړو چې دغه مدرنیته عقاید یې پاخه سي، یعنې دغه معنوي ارزښتونه د دوی لوړ سي. کله چې دا لوری غښتلی سي، کله چې دا سمون رامنځته سي، کله چې دغه خوا غښتلې سي، نو بیا ځوانان کولی سي خورا لوی لوی کارونه ترسره کړي. نو چې موږ له ځوانانو سره نږدې پاتې کېدل زموږ د دوی د ذهنیت په جوړېدو، دوی له معقولو طرحو د استفادې په خاطر، دوی مثلا د فزیکي شیانو د جوړېدو په خاطر، د دوی د سالم رهبرۍ په خاطر، د دوی د قربانۍ په خاطر، د دوی د سمون په خاطر، د دوی د حرکت په خاطر، د دوی د دغه خپل دروني قوت په خاطر موږ له دوی سره ناستې لرلې چې تاسې باید ودرېږئ، غښتلي واوسئ او همدا ډول دغه مشکلات چې دي یا دغه ناورینونه چې دي د دې په خاطر باندې باید تاسې یو سالم رهبري ولرئ، یو منظم اجماع باید رامنځته کړئ او دغې ټولنې ته کار وکړئ. نو زموږ له ځوانانو سره د نږدو پاتې کېدو اساسي مسایل دا و چې د دوی په ذهنیت باندې باید کار وکړو. دوی باید دې ته اماده کړو چې راتلونکی ستاسې دی، تاسې ودرېږئ، تاسې دا هېواد جوړ کړئ، زده کړې وکړئ، حرفوي کارونه زده کړئ، له ټکنالوژۍ سره نږدې پاتې شئ، ګاونډي وګورئ، ځان ترسیم کړئ، خپل هېواد وپېژنئ، خپله جغرافیه وپېژنئ، د نړیوالو د پرمختګونو لوری وګورئ چې ولې پرمختګ وکړه، د ګاونډیو وګورئ، د اسیا وګورئ. همدا ډول د دغه اوسني وضعیت ناورین په خاطر باندې خپلې معقولې طرحې وسنجوئ، یوه سالمه اداره رامنځته کړئ. نو موږ خورا دغه باندې ډېر کار کړی دی. کور آباد خوشحاله اوسئ. په راتلونکي کې څه پلان لرئ او د اسلامي امارت نه مو څه غوښتنه ده چې د ځوانانو لپاره یې ترسره کړي څو ځوانان د دغه شانتي وضعیت نه ځان خلاص کړي؟ زموږ نوری معلوم ده، هغه وطن ته کار ده، هغه درې رنګه بیرغ ته کار ده، هغه د افغانستان ویاړلي سرود ته کار ده، هغه د افغانستان عظیمې جغرافیه ته کار ده، هغه د افغانستان د دغو لویو تاریخي ارزښتو ته کار ده، هغه د افغانستان له اریایي تمدن رانیولې تر دې ګړۍ پورې دغو د ساتنې لپاره زموږ کار ده. زموږ که هر ډول نظام راځي، که اسلامي امارات دی، که جمهوریت دی، که بل نظام راځي، کار زموږ غوښتنه دا ده چې ځوانانو سرمایه ګذاري وکړي، د ولس ارادې ته درناوی ولرئ. ولس ډېر دردېدلی، ولس خورا مشکلات لیدلي دي، ولس د یو پاک، د یو روڼ د نظام په لټه کې دي، تر څو دغه 40 کلنه یا 100 کلنه بدمرغه جګړه چې روانه وه په افغانستان کې، ناورینونه و، ستونزې وې، نور له دې نه خلاص شي، انساني ژوند ولري، د خټو په کور کې د خټو کور دې واوسي، له پیازو سره ډوډۍ دې واوسي، خو د دوی طبع د خوشحالۍ، د دوی د کورنۍ د څوک غړی شهید نه سي، یو چا د بدن اعضا دې پرې نه سي، څوک د ټارګېټ نه سي، څوک د ګواښ نه سي. یو آرام آریایي زندگی، یو آرامه کوچنی ژوند، یو آرام افغاني ژوند باید ولري. زموږ د دولت نه، زموږ اوسنۍ ادارې دا غوښتنه ده چې نور ولس ډېر ستړی شوی له جنګه، نور عقدې، شخصي عقاید، بدمرغي، افراطي عقاید، دا ټول شاته پرېږدئ، د ولس ارادې ته درناوی ولرئ، د دغه دردېدلي ولس غوښتنو ته درناوی ولرئ، په تعلیمي برخه باندې کار وکړئ، په ټکنالوژي باندې کار وکړئ، ځان پر قدرته ثابت کړئ، ځان د ولس په منځ کې ثابت کړئ. نو زما اساسي غوښتنه دا ده چې د ولس ارادې ته باید ډېره درناوی وشي. د یو ځوان په صفت استاد ماشاءالله ځوان ډېری ورونه موږ سره چې اړیکې نیسي، نو د خدای خبره دی وکړله، یو ورور د کونړ ولایت نه اړیکه نیولې وه، بل ورور د بلخ نه، چې ډېری داسې وګړي شته دی چې دوی خو بار بار په خپل کمیسیونو کې ویلي، کمیسیون غړو کې شاه مفتي صاحب خبرې موږ واورېدلې وي، ویډیو به تاسو اورېدلې وي چې ډېری هغه افغانانو ته ډېر خوشحاله و د هغې خبرو نه، چې ډېرې ښې خبرې وکړي چې ولس وهه مه، ولس ټاکوه مه، ولس په جب کې ګوتې مه وه چې ټلیفون دې راکړه، ولس ته غېږه ورکړه، ولس ته مینه ورته ورکړه، ولس مه ځوروه. نو
یو تعداد خلک چې دي داسې کسان چې دوی صفو نه تقریبا 700 نفر وي خو دا کمیسیون روان دی نور ولایتونو ته به هم ځي او دغه کوم خلک چې اشخاص چې دي ډېری په کونړ ولایت کې زیاتره دغه ورونو چې موږ سره اړیکې نیولي دي اړیکې نیسي خپلې ستونزې شریکې کړي دي چې یو تعداد خلک دي چې په تېر دولت کې کوم ولسوالۍ کې چې د اردو یا پولیسو کې کار کړی دی ځورېدلي دي کړېدلي دي او هغوی ورځي کورو ته ورته وایي چې بس زوی دې راوباسه ولې چې موږ سره تېر وخت کې داسې ظلم کړی دی او که نه وي موږ ته روپۍ کوم مقدار اندازه یا 10,000 15,000 روپۍ راته راکړه بیا به موږ دې ته څه نه ویو په دې اړه باندې مو نظر څه دی مهرباني صاحب؟ ما مخکې ویل چې د ولس ارادې ته درناوی دا تر ټولو مهمه موضوع ده او بل دا چې عمومي عفوه اعلان سوې ده نو که چیرې دغسې مسایل کېږي دا بیا په څه معنا وړاندې ما په د بي بي سي یو راپور ولوسته چې په خوست کې د خوست د KPF کتې یا د خوست ساتنې کوم ځواک چې و کمپاین چې و د هغه یو غړی په خوست کې وژل سوی نو هغه د کورنۍ خپلوان یې له بي بي سي سره په ټلیفون باندې غږېدلی چې په څه معنا ولې موږ ووژل سو ولې دا مشکلات دي نو زما د ادارې نه زما د اسلامي امارات له دغو مشرانو نه غوښتنه دا ده هغه چې افراطي جنګیالیو ته ووایي چې له دې عقدو نه تېر سئ او یا که د دوی په جنګ کې یا د دوی تر نامه لاندې خلک خصوصي خصومات پالي خصوصي شخړې پالي د هغو مخه باید ونیسي هغه باید په جزا باندې ورسول سي د یو چا ټلیفون کتل د یو چا شخصي حریم ته ننوتل دا هېڅ معنا نه لري دا هماغه بیا پخوانی موضوع کېږي چې ولس له دې نظام نه فاصله اخلي که څه هم زموږ د غربت وهلی ولس ده جګړو وهلی ولس ده ولې په سیمه کې ډېر سرشاره ولس ده ډېر شوخ ولس ده بیا کولی چې د هر نظام په خلاف باندې ودرېږي نو که عمومي عفوه سوي باید دغه موضوعاتو ته نور د پای ټکی کېښودل سي د خلکو نه باید وشر او په بل نامه باندې پیسې وانخیستل سي دا څه معنی مرکزي دولت ستاسې د ولس ته تاسې غېږ ورکوئ د ولس غوښتنې تاسې اوس درکوئ له ولس سره تاسې مرسته وکړئ جګړو ځپلي پټې سوځېدلي دي آبادې ځمکې شاړې سوي دي په جګړو په لیکو کې قربانیانې ورکړي دي نو که ته بیا هماغسې خصومات پالې نو دا خو نظام نه ده دا خو د ولس ارادې ته درناوی نه ده دا خو له ولس نه واټن ده دا خو ولس په سپېړه ویل دي دا خو ولس له ځانه شړل دي نو جدي باید دې ته پاملرنه وسي ډېره کلکه باید پاملرنه ورته وسي او زموږ له ټولو اداراتو زموږ له ټولو امنیتي مسؤلینو نه غوښتنه دا ده چې اول باید دوی خپله جلوګیري وکړي او په سیمه کې دا چې که بل څوک چې دوی تر نامه لاندې دغسې موضوعات کوي باید درنه جزا ورکړل شي کور مباد خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه هر څوک چې هلته مسؤلین دي که هلته په یو ولسوالۍ کې یو داسې حالات لیدل کېږي کولی شي چې د ولسوال سره خبره شریکه کړي چېرته هغوی ستاسو غږ نه اوري والي سره که والي نه کېږي تاسو موږ بار بار په خپرونه کې هم یادونه کوو او د کمیسیون غړي هم په واضح الفاظو باندې لیکلي دي چې موږ کمیسیون شمېرې شته دی تاسو چې هره ستونزه یې نه کولی شئ اړیکه ونیسئ او تر څو ستاسو ستونزې ته رسیدګي وشي ځکه مو د دې خبرې یادونه وکړه چې ډېرې دغه څو اړیکه ده چې خپرونه کې راځي او ورونه موږ سره البته د کونړ ولایت نه یادونه یې کړې ده نو که هر څوک هلته مسؤلین دي یا وظیفه لري باید په دې باندې باید غور وکړي او د کمیسیون کوم غیر مفتي صاحب چې کومې خبرې وکړي واقعا چې زموږ هم ډېرې زیاتې خوښې شوې ډېرې یو ملي خبرې ډېرې ښکلې خبرې هغه خبرې چې که موږ شمېره پیدا کړو نو له ځان سره بیا هم میلمه کړو په خپرونه کې او تر څو هیوادوالو ته هماغه کومې خبرې چې دوی کړي دي هغه ورته ووایي تر څو دغه نور پوه شي ځکه دوی خپله هم بار بار وایي چې موږ هېچا ته اجازه نه ورکوو چې یا زموږ ځوانان د هیواد نه بهر لاړ شي نورو هیوادونو ته ځکه دا زموږ قدرونه دي که هغه انجینر دی که ډاکټر دی که په هره برخه کې دی او هېچا ته اجازه نه ورکوو چې داسې مثال دوی یا ظلم زیاتی وکړي هغه خلک نو دوی خپله
یادونه هم کړې ده ویلي دي چې باید موږ به هغې ته آخر به څوک چې ډلګۍ مشران دي هغې ته به موږ سزا ورکوو. نو هیله مو دا ده چې تاسو د کمیسیون شمیرې لرئ کولی شئ هغې سره اړیکه ونیسئ تر څو دغه ستونزه حل شي. رابه شو بلې پوښتنې ته چې ورور پرون اړیکه هم نیولې وه قدرمن استاد چې یادونه یې دا کړې وه چې هغه لکه د پاسپورټ د ریاست یادونه یې کړې وه چې شروع شوه موږ ورته ډېر لیواله وو او نیک اقدام دی بیا څو لږ ستونزه پیدا شوه بیا بند شو اوس د تذکیرو پروسه هم شروع شوې ده ټول هیوادوالو ته خوشحاله دي خو استاد یو ورور یادونه وکړله چې د برق ستونزه ده کله چې برق لاړ شي نو بیا جانیتور هم شته دی خو رسیدګي نه کېږي چې هغې ته تیل واچوي تر څو ځکه زموږ ستاسو خویندې ځي سهار نه دغه کوم رسمیت چې د دوی شروع کېږي اته بجې نو دوی تر مازدیګر تر څو چې برق نه وي راغلی دوی ناست دي نو وخت هم دغه کېږي وایي دغه ستونزه دا به څنګه شي نو نظر مو څه دی په دې اړه باندې به هم لیدونکو ته معلومات دغه پاسپورټ یا اوسنۍ برېښنایي تذکره یا الکترونیکي تذکره خورا ډېره اړینه ده. په تیر نظام کې په دغه موضوع کې خورا غیر عادلانه موضوعات شامل وو. ځینې به د پیسو په ورکولو سره دغه شی ډېر زر ترلاسه کاوه او خورا کله به چې دغه د ثبت څانګو ته ورغلي یا دغه د بایومټریکو څانګو ته به ورغلي خورا لوی ازدحام به خورا لوی مشکلات به ډېری خلک حتی په دې پښیمانه کېده چې موږ نور برېښنایي پېژندپاڼه نه اخلو یا مثلا موږ پاسپورټونه نه اخلو. زه حیران دې ته یم اول دې ولس ته بیا دغه د پاسپورټو یا د الکترونیکي تذکرو ادارې ته اول ولس هغه شی چې ستا قانوني یا مسلم حق ده ولې پې پیسې ورکړي ولې پې فساد وکړي ولې پې عجله وکړي. او بل زما د دغې ادارې له دغو کارمندانو نه چې هغه د جنریټر تیل نه لري یا وای فای کمزوری ده یا د انټرنیټ ستونزه ده تاسې لومړی دغه اړین شیان چې ستاسې د ادارې لپاره اړین دي دا ولې د دې اواز نه اوچتوئ د دې غوښتنه ولې نه کوئ دا څنګه مدیریت ده دا څنګه اداره ده دا څنګه پرسونل ده چې دوی په دغسې عادي شیانو چې هم جنریټر تیل نه لري یا دغه د انټرنیټ کمزوري ده ولې دا له منځه نه وړي. یوازې د پاسپورټو عواید خصوصا د تذکرو په اړه باندې یوازې د پاسپورټو عواید که موږ وسنجوو د پاسپورټونو عواید که موږ وسنجوو خورا زیات کېږي انټرنیټ هم پې کېږي وای فای هم پې کېږي جنریټر هم پې کېږي همداسې د پېژندپاڼو خورا زیات مراجعین لري. نو دا ډېره بده ده چې په داسې لویو رسنیو کې د دغسې ادارو دغسې واړه مشکلات بیان شي. نو واسع فساد پکې کمیشنکاري پکې کېږي خورا بیکاره بې سوره بې نظمه اداره او منیجمنټ لري خورا سس کارمندانې دي. نو زموږ له ادارې او له پاس مراتبو دا غوښتنه ده چې دې شي ته باید ډېره جدي توګه پاملرنه وشي. یو مرکز چې د ولس غوښتنه ده د ولس اراده ده یو مرکز مه پرانیزه په کابل کې 15 پرانیزه 60 پرانیزه 10 پرانیزه د ولایتو په ولایتو کې د یو بجای 15 د پېژندپاڼو مراکز خلاص کړه. یو د بایومټریک ماشینونه دي او څو کارمندانو ته ضرورت لري همدغه عواید یې بېرته ورته پوره کوي. نو ضرور چې داسې په دې باندې ولس خفه شي یا ولس پې وځورېږي له ولایتونه پلازمینې ته خلک راوغواړي په یخ کې شپې پې تېروي دا کومه نامردي ده دا کومه ناځواني ده. نو خورا دې ته باید جدي پام وشي او دا ډېره بده ده. ما په څو نړیوالو رسنیو کې هم د دې انځور ولیده چې خورا ډېر زړه بوږنونکی انځور و. نو ښه دا ده چې دغه ناکاره کارمندان یوې خواته سي او د دغو ادارې دغه کوم عملیات وکړي چې دا زر تر زره ورته سم شي. کور آباد خوشحاله اوسه ډېره زیاته مننه ځکه چې یو ورور ویلې تقریبا زموږ 20 ورځې کېږي چې راځو دې سایټ ته موږ ورته ډېر لیواله او ډېر ورته خوشحاله وو چې دغه پروسه شروع شوې ده خو حتی د برق ستونزه ده تقریبا زموږ سهار نه چې راشو تر 12 بجو پورې یا باید د ډوډۍ ټیم شي نو تقریبا هغه 15 ورځې کېږي چې زو راځو کار مو نه کېږي. نو دې په هیله چې دغه ستونزه په خیر سره حل شي او تر څو زموږ او ستاسو ځکه دغه ولس زموږ او ستاسو ولس ده. کور آباد خوشحاله اوسئ قدرمنو استاد چې راغلی خپرونې ته چې خپرونه مو لا ښایسته او ښکلې کړه. نو په آخر کې ځوانانو ته څه پیغام لرئ
هغه ځوانان چې هدفونه یې هم لرل په ژوند کې خو بیا هم داسې ستونزو سره لاس او ګریوان شي چې هغه بیا نورو توکو ته نورو کارونو ته مخه کوي لکه نشهیي توکو ته که هغه په نورو هیوادونو کې دي او که دلته په ګران وطن کې دي نو هغې ته مو پیغام څه دی باید څه وشي مهرباني صاحب زما پیغام خورا ډېر صریح خورا ډېر واضح ده هغه دا چې ځوانانو تاسې د دې ملت 28 سلنۍ د دې په جای سې ناهیلي واوسئ د دې په جای سې زړه توري واوسئ د دې په جای سې خپل ځان په ټولنه کې کمرنګه محسوس کړئ لومړی د خپلې کلي بیا د ټولنې او بیا د هیواد له ځوانانو سره ناستې وکړئ یوه سالمه رهبري رامنځته کوي مرکزي دولت ته د دغه ناورین د ختمېدو په خاطر باندې د وطن دوستۍ په حیث د افغان د کلمې تر لاندې معقولې طرحې ورکوي د خلکو د ازادۍ د خلکو د سمون د خلکو د هراړخیز پرمختګ غوښتنه ترې وکړي همدا ډول د دوی په خاطر باندې یو منظمه طرحې ولرئ او بله موضوع دا چې له هېواده مه تښتئ دا سرود زموږ ده دا بیرغ زموږ ده دا خاوره زموږ ده همدلته پاتې شئ تاسې یې ورغوئ تاسې سیاست ته راودانګئ تاسې ټولنیز لوري ته راودانګئ تاسې غښتلي واوسئ د دولت د راس خلک تاسې واوسئ دغه خصوصي خصومات او همدا ډول ځان په ټولنه کې کمرنګه لیدل دا ناهیلیتوب دا ټول له منځه یوسئ زه په ډاډه توګه درته ویلی شم چې تاسې به په ډېر کم وخت کې ډېر لوی لوی کارونه ترسره کوي ما مخکې مې یادونه وکړله چې د ټولو انقلابو تر شا د ټولو پرمختګو تر شا د ځوانانو لاس او دا نو تاسې هم ځان د ګاونډیو هیوادونو سره د نړیوالو سره پرتله کوئ ځان ترسیم کوئ خپل منظم تقسیم اوقات ولرئ په دغه محدود چاپیریال کې له خپلو امکاناتو نه صحیح ګټه پورته کوئ د نړیوالو د ټکنالوژۍ لوری وګورئ په ټولنیزو رسنیو کې فعاله واوسئ له نورو رسنیو سره نږدې پاتې شئ مطالعه خورا لویه مطالعه ولرئ که څه هم په تحصیلي نظام یا په لاندې لوړو زده کړو وزارت کې یا مثلا د مالیې په وزارت کې یا په ښوونځیو مکاتبو پوهنتونو کې اوس ستونزې دي مشکلات دي نو تاسې کورنۍ مطالعه ولرئ تاسې ځان غښتلی احساس کړئ ځان ته یو ښکلی تقسیم اوقات ولرئ دغه د نړیوالو کوم اوسني پرمختګونه چې دي د دغو لپاره یو منظم وخت تعین کړئ له انټرنیټ نه صحیح سالم استفاده وکړئ همدا ډول بدني سپورټ وکړئ بدن مو ځان غښتلی وساتئ همدا ډول د هیواد په خاطر باندې اړخیز فکر وکړئ له ټولنې سره نږدې پاتې شئ له دغه خپلو چاپیریال له امکاناتو نه سالمه ګټه پورته کوئ مه ناهیلي کیږئ هغه په پښتو کې واضح متل ده چې پردی کټ له نیمو شپو ده نو که موږ چیرې د خارج اتباع اوسو هغلته تا ته لیکي چې ته د افغانستان یې اصلي نو که ته وایې چې په اروپا کې یا په نورو امریکایي هیوادونو کې به زه ارامه وسوده ژوند ولرم صحیح ده چې ته به یې ولري ولې ته په دغه خاوره کې پیدا شوی له دې اکسیجن نه دې استفاده کړې ده له دغو شیانو نه دې استفاده کړې په تا دغه مسؤلیت انساني مسؤلیت څه وخت ادا کوې ته دغې خاورې ته کار څه وخت کوې ته د پلار نیکو د قرباني هغه دوام کله ورکوې نو زما غوښتنه دا ده چې مه ناهیلي کیږئ په خاوره کې دلته په خپله خاوره کې پاتې شئ په له خپلو ارزښتونو سره پاتې شئ د خپلې ټولنې سره پاتې شئ خپل ځان ورغوئ خپله ټولنه ورغوئ خپل فامیل خپله کورنۍ بیا جامعې ته راوځئ بیا همدا ډول د هیواد د سمون په خاطر باندې که چا غیر قانوني کار که چا بد کار که چا مثلا د دغه هیواد د ارزښتونو په خاطر ناوړه کار کوي د هغو په وړاندې یو موټی یو لاس واوسئ که څوک مو ستاسې ازادۍ سلبوي ستاسې حقوق سلبوي نر غوندې ورته ودرېږئ لر او بر نږدې روابط ولرئ د کوزو پښتنو سره ټینګې اړیکې وساتئ کلتوري اړیکې ادبي اړیکې ورسره ولرئ خو خلاص دا درته وایم چې ویښ پاتې شئ ځان ترسیم کړئ او ځان ورسوئ کور آباد خوشحاله اوسئ چې راغلی و استاد ډېره زیاته مننه الله هم خوشحاله آباد لره مخکې مو مطالعې خبره وکړله موږ خبر شو چې ډېرې هغه خویندې چې اوس مکتبونه امتحانونه د دوی اخري امتحانونه دي او هغه خویندې چې مکتبونو ته نه وې تللې یا مکتبونه دولتي بند
نو فکر کوم تر شپږمه پورې زموږ ستاسو خویندې مکتبونو ته ځي نو بیا اوس ارتقا یې ورته دغه کړې ده ورته ورکړه ځکه دوی فارغ شو نو په آینده کال کې به بیا دوی چې کوم پلان دوی نیولی دی بیا به د خیره مکتبونو ته ځي کور مو آباد خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه استاد چې راغلی خپرونې ته لیدونکو په خپرونه کې به ستاسو ستونزې ستاسو اړیکې هم راخلو په خپرونه کې خپرونه ستاسو خپرونه وه د پوهنتون استاذ محمد موسی غیرت صاحب را سره میلمه و په خپرونه کې په هره برخه باندې وغږېدلو ځکه ستاسو غوښتنې هم وي او دوی ځوانانو په ټولنه کې ځکه چې د یو ځوان په صفت باندې باید هغه ځوانان چې وطن پرېږدي نورو هیوادونو ته ځي تاسو باید دوی خبرې اورېدلي تاسو باید په خپل ځان باندې لږ رحم وکئ رحم پکار دی په کورنۍ باندې لږ ودردېږئ ځکه چې زموږ ستاسو خویندې میندې بیا ونه ژاړي را باندې اوس ځو لنډې شان دمې ته د مینه باد خپرونه مه هېروئ اړیکې به هم راخلو په خپرونه کې خپرونه ستاسو خپرونه ډېره مننه استاد کور آباد کور مو ودان خیر اوسئ عزتمن اوسئ